بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو تسلی خو ډېره ګرانه چې دی دا لفظ یادوي. خدای دې تاسو له اړه صبر درکړي او خدای دې موږ ته اسانه کړي. خانزیب ډېر لوی نوم و. تاسو خو چونکې دلته ملګري یې یو خپل کور دی نو د کور لور کور کارویزنی خو دا په اراده د هر څه شوي دي. دا داسې نه چې د دهشتګردۍ یو عام واقعه ده. دومره دروند اواز، دومره پوخ اواز، دومره د عقل ډک اواز او هم د لیک لوست هم چې کوم دی د ژبې او د دلیل هغه سره چې کوم زور او بیا د خپلې مسلې په دې ځای کې اوچتول او خاص کر د باجوړ د خاورې نه چې دلته دا حالات د نورو ضلعو نه ډېر زیات خراب دي. ځکه چې برملا یو ځای کې ګرځي نور خراب څه ته وایي. یا یو واقع شوې ده د دې نه مخکې نو خو یو ځل یو ګروپ قبوله که او بیا ورپسې بل ګروپ قبوله که. د دې نه پته لګي چې دهشتګر خپلو کې یو دي او دا دهشتګر داسې یو نه دي چې ګینې دا د دې موجوده ریاست یا د دی د اسټبلیشمنټ خلاف دي. داسې ښکاري چې دی هم ورسره په دې ټول ګیم کې شریک دي چې په دې کې دا خلک ګرځي او په میاشتو میاشتو په هفتو هفتو ګرځي او زما دلته چې کوم دی ریاست ته اسټبلیشمنټ ته او زما انتظامیې ته پته نه لګي او بیا په هغې کې چې کوم دی دومره په طریقه باندې یو کار کېږي چې زما دلته د پاڅون دپاره ورځ اعلان شوې ده د امن دپاره. اوس په دې خاوره باندې د امن غوښتل چې کوم دی دا هم کفر دی. دا هم چې کوم دی یو ناجایز اقدام دی. دلته چې بدامني کې، دلته چې اشتعال پیدا کې، دلته چې څوک ولې په تا به خلک مهربانې ځکه چې دا د دوی ضرورت دی. دی دا خاوره زموږ نه خالي کول غواړي. په یو نوم او په بل نوم مونږ یری. دا د ۴۵ کالو دهشتګرد یې اوړي راوړي. کله دی سره مذاکرات کوي، کله د دی په کور کې ناست دي، کله ورسره دی خبرې کوي، کله چې دی لاړ شي نو بیا ۴۰ بیا راولي، بیا چې کوم دی وایي دا یې کموډیټ کوو. دا بلکل په خپلو کې یو گیم دی. د هغې خبرې دپاره دی چې زما دا خاوره زمانه یا په دې باندې چې ما ویری زه ترې لاړ شم او یا مې مړ کړي او شهید مې کړي. دا لارې مونږ ته پرېښې دي خو دا خاوره زمانه خالي کول غواړي. دا یوازې باجوړ نه، دا زما هغه مرج ایریا چې کوم ده، کوم چې د وزیرستان نه راوالې تر دې باجوړه پورې منځ کې چې کوم دی اوس په تیرا باندې اور بل دی. تیرا ته دا خبره کرښه راښکلې ده. بیا خیبر دی، بیا ورپسې چې کوم دی نو زمونږ مومند دی او دې ټولو چې کوم دی تاسو هم دغه یې ورځ مانځلې ده او ورځ هم ځان له ټاکلې ده. دا ټولې خبرې داسې دي په کار دی چې مونږ لکه تاسو ته چې کوم دی مولانا خانزیب صاحب بله ورځ په خپل اجلاس کې په خپله تاسو ته ویلي دي په خپله خوله چې دی یو غټه واقعه کول غواړي. دا خبره دومره اسانه نه ده. زه اوس راتلم د هارون بلور شهید د ورځې نه ما هغلته دا خبرې کړي دي او چې ما خبرې ختمې کړي زه خبر شوم چې زمونږ د مولانا خانزیب صاحب چې کوم دی نو دا واقع شوه. دا خبره ډېره په تیزۍ خورېږي او روانه ده او دا ریاست هم په دې خبره پوه دی، انتظامیه هم پوه ده چې ورو ورو په خلکو کې شعور رالو او دا خلک په یړه راپاسي نو زمونږ د راپاسېدو نه مخکې مخکې زمونږ علاج کوي، زمونږ د ژبو علاج کوي، زمونږ د ځوانانو علاج کوي، زمونږ د مشرانو په یو نه یو طریقه او هغې چې کوم جال خور کړی دی نو د دې لپاره خو چې رښتیا خبرې ډېر وخت دی که زندګي سبا به پرې خبرې وکړو. خو دا اوس چې کومه غرضي خبره ده هغه دا ده چې دی زمونږ دپاره یو طریقه کار روغ کې دی. په خپله وایي چې د شپې چې کوم دی سرکاري ملازمین مه روځئ. نو سرکاري ملازم څوک دی؟ فوجي دی، پولیس دی، لیوي ده، اف سی ده. نو چې دی نه روځي نو دهشتګردو سره به څوک چې کوم دی حساب کتاب کوي، څوک به یې ایساروي. او چې سرکاري نه روځي ډاکټر به نه روځي. دلته به چې کوم دی زما مطلب لکه پټواریان
او بیا په غټه کې کمیشنر او بیا ډي سي دا سرکاري ملازمین دي کنه نو چې سرکار ملازمین د شپې کور کینی نو خو دهشتګردو ته وایي چې روزئ کنه د دې عوامو سره حساب کتاب وکئ کنه نو دی ورسره میلو نه دی نو څوک ورسره میلو دی او دا خبره صرف او صرف زما په دې پښتنه خاوره باندې ده دا ټک نه خو بیا څه نشته په سند کې څه نشته هغه سند چې به سهار او ماښام څلوېښت کسان به حلالول او په بوره کې به بندول هلته امن شو زما د هندوستان او د پاکستان جنګ و په شپږو ورځو کې چې کوم دی نو روغ او شو سیز فایر وشو د ایران او د اسرائیل جنګ و او چې ورته تکلیف شو نو امریکا راورسېده د دوی روغ یې وکړه او زما د 45 د 45 کالو راسې زما زخمونه تازه دي زما وینې بیږي زما چې کوم دی مشران شهیدان زما بچي شهیدان شو زما خویندې میندې شهیدانې شوې زما سکولونه شهیدان شو زما جوماتونه شهیدان شو زه د چا خبره په لکونو ووجلی شو دلته چې کوم دی د امن نمبر نه راځي دلته د سیز فایز نمبر نه ځکه نه راځي چې کوم خلکو لاس کې امن دی هغه مې دشمن دی د چا په لاس کې چې د امن اختیار دی هغه نه غواړي چې په دې کې چې کوم دی نو امن راشي او امریکا نه غواړي هم د امریکې تاریخ څټې نه غواړي او زما په کور اور بل دی ای ګرانو پښتنو دا خبره ډېره غټه ده دا وړه نه ده دا ګزار ډېر غټ ګزار دی دا ورکوټی نه دی دا آغاز د دې خبرې دی چې ما ته پیغام راکوي چې خوله بنده کوي ځکه زه د امن اواز کوم زه چې کوم دی د امن دشمنان ښکاره کوم زه د امریکې شکل هم ښکاره کوم زه د پاکستان دننه چې څوک د امن دشمنان دي د هم شکل ښکاره کوم نن چې کوم دی دا ما ته پیغام دی د امن غوښتونکو خلکو ته پیغام دی ټول هغه خلک چې په دې خاوره څوک هم امن غواړي دا هغوی ته پیغام دی او په خصوصي توګه چونکې خانزیب زمونږ چې کوم دی د باچا خان د لارې سپیو راکې دا زما ړومبی شهید نه دی زما چې کوم دی 1200 شهیدان خو ما سره په ریکارډ پراته دي او ته چې ما ته کم پیغام راکې زه د دې پیغام د زور نه خبر یم ما ته پته ده چې د دې پیغام انشاءالله تعالی داسې به زور په پښتنو کې پیدا کېږي چې د خانزیب د یو ویښته بدل به نه اخلو د دې خبرې دا په داسې باندې نه کېږي چې ته به ما نه په ارام کښېنې او که تاله د دې چل درځي چې ته ما پخلولې نو ته هم ما ته چل خېچې ګینې خیر دی که ما نه دا کوپړی لوځی نو پخلی والوځو زه دومره بزدله نیم زه د ګولۍ سړی نیم زه د سړي نه سر نه الوځم خو دا مې ایمان دی چې زه پښتنو کې یو پښتون ژوندی ځان به در باندې وژنو لار نه درکو دلته امن خرابېدو ته نه پرېږدو دلته ستا ارادې نه پوره کوو نه په دې خاوره د امریکې بدماشي منو نه د امریکې د تالیسټو بدماشي چې کوم دی دلته منو دا مونږ دومره کمزوري او مونږ کمزوري نه یو ای پښتنو یریږئ مه په دې خبره دا مونږ مضبوط یو نو ځکه هم وژني کوم قومونه چې په یو ډس ټولو سلامونه کوي ای څوک نه وژني بې غیرته څوک نه وژني نامرده خلک څوک نه وژني غیرتیان او د مرد خلک چې کوم دی هغه خلک وژني مونږ ته خپل انجام هم معلوم دی او مونږ ته خپل وطن هم معلوم دی ته نن زما د وطن دولت ته غلې ته زما نن دلته د ماینز او منرس په نوم دې رانه کمیټې دې جوړه کړه وړه دې فریم نښې اوس چې کوم دی د جرګې په نوم باندې ته چې کوم دی دا زمانه وړې او دلته خلک بیدار شو تا اپریشن کو وزیرستان ته ویې نه منم تا په تیرا کې کو هغه ویې نه منم دا چې نن دلته خل راغونډې په 14 دا ستا د هغې ناولي اپریشن خلاف دی چې ته د در په در خاورې په سر کې او ته چې کوم دی خپلې مزې کې ستا هماغه چې کوم دی شپږ اووه کسان دي هماغه چې کوم دی ستا ګاډي دي او زما په لکونه خلک چې کوم دی د دې ټول ورپسې راووته بلا د پارټۍ نه بغیر وی او مونږ عوامي نیشنل پارټي هم وایو ستا اپریشن هم ناکام دی مونږ یې نه منو او ستا مذاکرات هم ناکام دي سړی 45 کالو شو تا اپریشن کې دهشتګر ختم نه شو
ته مذاکرات کې دهشتګر ختم نشو کله په یو نوم کې او کله په بل نوم کې او د قوم خلک دې واوري چې په قوم کې میر جعفر او میر صادق وي د هغه دا خیال دی چې زه د دې خلکو په پناه کې یم زه به بچ یم چې دا خلک نه بچ کېږي میر صادق او میر جعفر به رانه څنګه بچ کېږي دا په قوم کې څه خلک دي ځانونه یې خرڅ کړي ایمان یې خرڅ کړی دین یې خرڅ کړی او دلته خلک د خلکو سره میلو وي او د خلکو مخبره هم کوي په قتل کې ملوث وي او بیا تا ته راشي تا سره غمرازي هم کوي ګرانو پښتنو خپل دوست دشمن کې هم فرق وکړئ او دا زه هغه دشمن ته نه ویم چې ما ونه پېژندو ته ما نه په دې خلاصېږي چې ته ونه پېژندو زما لومبی شهادت دی دا د ریاست چې ګوره دا یو ښکاره خبره ده چې په بېګناه سړی مړ شو او د هغه څه قاتل معلوم نه نو د هغې مجرم چې کوم دی هغه ریاست دی نن که دی ما ته وایي چې خانزیب او د هغه د ملګري چې چا شهید کړی هغه معلوم نه دي نو د دې مجرم چې کوم دی نو ریاست د دې مجرم چې کوم دی نو هغه انتظامیه ده مونږ به ګرانو ملګرو خبرې ډېرې دي او زړه مې هم ډېر څه غواړي ځکه چې زه د دې مرحلو نه په خپله هم تېر شوی او خانزیب له خدای هغه ژبه ورکړې وه چې هغه مونږ ډېر لیدلی دی مونږ د هغه په الفاظو عاشقانو د هغه په خبرو عاشقان او هغه په زړه کې د دې خاورې درد و هغه به چې بیانولو په تا به اثر کو خلکو ورته ډېرې لارې بندې کړې وې خو په دې لږ وخت کې چې خدای هغه له کم عزت او شهرت ورکړی دا ډېرو کمو خلکو ته میلو شي داسې به ډېر خلک وي په دې ټوله پښتونخوا کې او دا د پښتونخوا خبره نه ده دا د پښتون قام خبره ده چې په هر ځای کې پښتون دی دا د پښتون دا زموږ شان او زموږ عزت او زموږ غیرت او یوازې د پښتون په نوم نه د انسانیت په نوم چې د هغه کم کردارو د ټولې دنیا دپاره نازو د ټولې دنیا دپاره چې کوم دی داسې اوازونه دا قیمتي اوازونه دی په نمبر به یو وجني مونږ د خانزیب په دې موجوده ورځ باندې عهد کوو عهد چې که وجنیم 100 زره مو وجنه مونږ بدماشي نه کوو مونږ غونډهګردي نه کوو مونږ د باچا خان سپیانو د امن خلک یو خو د امن مزاحمت به کوو پرېږدو دې نه که ستا دا خیالي مونږ دا نورو خلکو غوندې نه یو چې ویرېدو نو بس لکۍ به م پکې ورکړي د نه بتلي مونږ جنازې په دې لاس اوچتې کړي دي مونږ د بچو جنازې اوچتې کړي دي ما د پښتون قام د بچو جنازې اوچتې کړي دي ما د خویندو میندو جنازې اوچتې کړي دي ما داسې جنازې اوچتې کړي چې د مور او د بچي یو وجود سوځېدلي وو هغه جنازې ما اوچتې کړي دي تا زه پرېښیم تا په کرت زه وجلی ته به ما په څه باندې یارې که دا ړومبی مرګي زه به ویرېږم خو د هغې ورځې نه ویرېږه چې بره د خدای زور دی او لاندې د خدای د عوامو زور دی کله چې د عوام درته یو شو بیا به نه ټوپک پکارېږي نه به د چې کوم دی توپ پکارېږي نه به ټیک پکارېږي ته به د خپلې اصلي سره منډې وې دا قوم به درپسې بده ورځ به مخکې او تاسو به ورپسې دا ښاده ورځ به تاسو نه مومئ لهذا ګرانو ملګرو دلته د کور مشران ناست دي او که خدای کړي خیري چې هر رنګه د دوی د طرف نه حکم زمونږ خو ورو مونږ خو به هر رنګه مطلب چې خپله منډه و د پاټۍ طرف نه مونږ خو تاسو وکتل مونږ د 3 ورځو اعلان وکړو د غم او د تورو جنډو اعلان هم وکړو او ورسره مو چې خپله سره جنډه ښکته کوي د باچا خان په مرکز باندې مو ښکته کړه او دغه رنګ چې کوم دی نو مونږ ټولو ته پیغام ورکړو چې دا زمونږ قامي غم دی په دې قامي غم کې که مونږ سره څوک هم شریکېږي نو هغه د ماتم دپاره توره کپړه دا چې تاسو نن ګورئ د سرې ټوپۍ په ځای باندې ما توره په سر کړې ده دا د ماتم په حساب باندې چې نن په مونږ ماتم دی خو مونږ د ماتم هغه ژړا نه کوو چې دی پرې خوشحال شي مونږ په دې ماتم کې دا جذبه او دا تابع لرو چې مونږ به د دې خپل حالاتو د بدلېدو دپاره پوره کوشش کوو نو که زمونږ د کور د دی مطلب هر رنګه فیصله راله او دوی سره به مونږ سلام کوو مشوره به هم کوو کار به هغه کوو چې مونږ نور نقصان نه کوو چې څوک مونږ ته نقصان رسوي چې هغه برابر کړو داسې حرکت نه کوو چې ځکه چې په دې کې به دوی اوس نور خلک پیدا کړي نورو خلکو ته به همدغه لاره او ډیوټي حوالوي او هېڅ پته نه لګي ما خو هلته اوس په پېښور کې مو وي چې تاسو د یو بل سره ډېر خواږه شئ
د یو بل نه نفرت پرېږدئ مینه او محبت شي ځکه هېڅ پته نه لګي چې د دې ځای نه وځې چې تا کې به څوک او څوک بني د ملک نه چې کوم دی راجواړه جوړه شوې ده کسابخانه ده دا زه به دومره مهم چې دې کې فوج مري خو فوج د میجر نه په ښکته چې کوم دی نو مري او بعد او زما پولیس والا مري دا زمونږ بچي نه دي دلته چې کوم دی زما سرکاري ملازمین زما بچي نه دي دا هم زمونږ بچي دي خو چې نن زما په خپل کور راغلی ده نو زه به د خپل کور تابع او غم خو کوم نو ځکه خدای کړي خیري چې هر رنګه خبره وي مونږ به داسې لار خپلو ګوره تاسو ته پته ده چې دا شهیدان مونږ سره ډېر دي مونږ د ډېرو شهیدانو د مرحلو نه تېر شوي بشیر بلور صاحب اوس د قبر نه رالو هارون بلور صاحب اوس د قبر نه رالو او هغلته شبیر بلور هغه هم مطلب چې داسې ټول نن چې کوم دی یو غټ شهید دغه دا دی تاسو اوازونه اورئ دا جړه او دا فریاد دا دشمنان مونږ جړئ مونږ به ورته ځان مضبوطو مونږ به داسې نه جاړو چې دشمن په ځان خوشحاله ما خپل زوی شهید شوی ما یا خدای زما سترګو کې اوښکې وچکه ځکه چې زه به خو خپله وجاړم خو دشمن به راباندې خوشحاله شي ای زما پښتنو بچو وروڼو او مشرانو دا ورځ د دې نه ده چې مونږ به د سترګو نه اوښکې تویو دا ورځ د دې نه ده چې زه به داسې اوښکې تویوم چې دشمن به په ځان خوشحاله نه همت به جوړوم حوصله به جوړوم او د دې پښتون قام سره چې ظلم روان دی چې څنګه خانزیب نن چې کوم دی خپل سر ورکړو قربان شو دا خدای سره لوس کوو چې مونږ به همدغه رنګ چې کوم دی ځان قربانو نه به یریږو نه به په شا کېږو بس هم په دې څو الفاظو زه یو ځل بیا تاسو نه اجازت غواړم ډېر لنډ تنګ وخت او مونږ ته همدغه موقع میلو شوه چې زه د هغه د هارون بلور د شهادت نه چې رالم نو بس ناست وم په انتظار چې دا خبر پوره شو نو ما مطلب چې شیخ جانزاده سره خبرې وکړې او ده راته خپل راپورټ راکړو زه را روان شوم او دلته مې ځان راورسو د دې لپاره چې سبا خو به خل راځي جنازه به وي خو زمونږ اړه چېرته صبرېدو چې نه د 11 بجو ته ایسار شم لهذا دا زمونږ یو ورورولي ده دا د باچا خان د طرف نه چې زموږ کومه ورورولي ده د ولی خان طرف نه ده اسفندیار خان طرف نه ده نن مطلب ایمل ولی خان چې کوم دی زموږ مشري کوي او دغه رنګ مونږ ټول او صرف نشنلیان نه صرف د دې پارټۍ پیروکاران نه پښتون قام ټول مونږ به چې کوم دی دې حالاتو ته ملا تړو په صلاح او مشوره به کار کوو دی چې مونږ ته هر رنګه خبره وکړه د چا خبره ډېره بده خبره زه خو د باچا خان سپی مو په رښتیا د عدم تشدد خبره کوم خو که دی ما ته ووایي چې میا صاحب په میدان باندې په ځان تیل واچو ځان وسوځوه هله به زموږ زړه یخېږي ټیک چې کوم دی په دې چوک کې په ځان تیل مچوم د دوی لپاره ځان سوځوم نه چې کوم دی د دوی نه د حکومت نه یریږو په هېڅ قیمت نه یریږو دا ډربوک دوی نه به مونږ یریږو په غلا ګزار کوه او خلک وجنه او خپل رضال دی چې زه په دې هم خفه کېږم چې بله ورځ زمونږ دلته چې ایسي چې کوم دی نو شهید شو او ملګري ورسره شهیدان شو خپل سرکاري ملازمین هم نشي بچ کولی او عوام هم څه پسې شوي بس هم په دې ګرانو ملګرو زه به دعا وکړم او د دعا سره به بیا اجازت غواړم چې یا خدایه زه هم په دې خاوره امن راوړم یا الله دا شهیدان چې زمونږ دي د دې درجې اوچتې د دې شهیدانو جذبه په مونږ کې پیدا کړي یا الله مونږ ته همت او جرأت راکړي یا الله مونږ ستا ډېر ګناهګار یو زمونږ ګناهونه معاف کړي یا الله دا وطن ډېر په وینو ککړ شو چا چې په دې کې مونږ سره ظلم زیاتی کړی یا الله یا ورته هدایت وکړې یا دا ظالمان تباه وبرباد او یا خدایه چا چې زمونږ خویندې میندې د وطن نه بې وطنه کړي دي چا چې زمونږ بچي بې وطنه کړي دي چا چې زمونږ پلرونه نیکونه بې وطنه کړي دي او نن مونږ ته دا تابیا ده چې مونږ د دې وطن نه لرې کوي یا خدای د دغې ظالمانو په خپل غضب باندې دی داسې اخته کړي چې دی تباه و برباد شي او پښتانه چې خدای محفوظ کړي او امن راشي او یا خدایه تش په دعاګانو نه کېږي مونږ ته همت راکړي مونږ ته جرأت راکړي چې د دې حالاتو مقابله وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین